د شریعت په نسبت باندې په موبایل کې گیم اچول څنګه دي او دارنګې د دې په ضمن کې دا مثلا بیانو چې د ګانو بجانو یارن ډرامې فلمونه چې کم په بازارونو کې دکاندار منګ ته اچي د دغه کاروبار یا د دغه نه حاصل شوی آمدن د دې استعمال څنګه دی دا جایز دی او کنه نو دا خبره چې په موبایل کې گیمز اچول څنګه دي نو موبایل فون کې گیم اچول او دارنګه گیم کول دا صحیح نه دي ځکه چې گیم کول دا یو بے مقصده کار دی خاص طور باندې کله چې په یو گیم کې تصویران هم شاملونه د دې قباحت به نورم سیوا شي چې په هغه کې عریانیت او دارنګه فحاشي راشي گیم کول یا گیم لوډ کولو باندې د پیسو د خرج کول دام یو اسراف دی خپل پیسې ضایع کول دي دا ځان له یو ګناه ده ترنګ د هغې په باره کې به د قیامت ورځ تپوس کیږي د دغه مال په باره کې د دغه وخت په باره کې به نه تپوس کیږي چې یو فضول عمل کې د پیسې ولې خرج کولې نو چې تپوس نه کیږي د یو کار او تی په غلط ځای کې لګې ظاهري خبره ده دا کار د ګناه ده دا خبره میاد ساتل پکار ده چې د ګناه په کار باندې څنګه چې پیسې ورکول حرام دي دا غشان د ګناه یا په حرام کار باندې پیسې اغستل دام ګناه ده نو په دې کې دغه دکانداران کم چې گانا یا فلم یا ډراما ممریکاټ کې هغه لوټ کې او د هغه په ذریعه باندې هغه پیسه واخلي نو په یو حرام کار باندې پیسې واغستلې دا حرام دي دې وجې نه فقهاو خبره لیکلې ده چې لا یجوز استیجار علی الغناء والنوح الی آخره چې جایز نه دي اجاره غستل په ګان ویلو باندې یا په نوحه کولو باندې هر قسم هغه کار چې هغه د ګناه نو د ګناه په کار باندې پیسه اغستل دا جایز نه دي ځکه چې هغه عقد نه دی نو په موبایل کې گیم لوډ کول یا په نور کم چې د ګناه کارونه په هغه باندې پیسه اغستل د دې په اسلام کې ګنجایز